अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। गिरान दोस्तानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। द कुरान करीम द तर्जमे और द तफसीर पर दे खबरونه کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. ستاسو دپاره زړه او په ژبه باندې همدغه دعا لرو چې رب ذوالجلال خالق کائنات سره زما د خپل کامله رضا د رب العالمین نصیب فرمایي او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو د دواړو جهانو کاملې خوشحالیانې نصیب فرمایي. دوستانو، په تیر جمعه باندې تاسو د صورت آل عمران پاره نمبر 4 آیت نمبر 148 پورې د رکوع د اختتامه پورې تاسو تفسیر او ترجمه واورېده. نن موږ به آغاز کوو د آیت نمبر 149 د صورت آل عمران آیت نمبر 149 نه. دوستانو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ د خاص کر د جمعې مبارکې د ورځې د خپرونې آغاز درود شریف نه کوو. مبارک ساعتونو مبارکو ورځو باندې د درود شریف څخه لږ زیات فضایل وي، څه برکاتو کې زیادت نصیب شي انسان ته. راځئ د درود شریف نه آغاز کوو. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم علیه. اللهم صل علی نبینا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. دوستانو، معلومه ده ستاسو ته چې زموږ د ترجمې چې کوم تفسیر روان دی د آیاتونو په تناظر کې، نو د جنگ احد په حوالې سره خبرې اترې روانې وې او د جنگ بدر په حوالې سره مونږ خبرې اترې آیاتونو په تناظر کې سرته رسولې وې. لکه څنګه د رکوع اختتام د رب ذوالجلال خالق کائنات د کلام پاک د دې آیات کې د جنگ احد د حالاتو د واقعاتو تذکره وه. اوس یو ځل بیا په دې رکوع کې انشاءالله کوشش کوو چې دا رکوع مونږ اختتام ته په دې پروګرام کې ورسوو او چې کوم د جنگ احد بعضې مناظر او بعضې مراحل چې څه مسلمان ته مشکلات پکې راپېښ شوی په هغې باندې مونږ د آیاتونو په تناظر کې خبرې اترې وکړو. دوستانو، ټول نه اولنۍ خبره چې کم د آیت نمبر 149 ته په دې باندې به گفتگو کوو او بیا د آیاتونو نمبر په نمبر باندې ځای په ځای باندې د الله پاک د لوی کلام پاک تفسیر به د مفسرینو د کتابونو په حواله باندې عرض کوم. دوستانو، ټول نه اولنۍ چې کوم آیات نه موږ آغاز کوو هغه یو مرحله د جنگ احد ذکر کیږي، خو لیکن د دغې مرحلې نه وړاندې رب ذوالجلال د بندگانو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د امتیانو تربیت هم فرمایي او یو قسم ته زورن هم پکې ورکوي او د احسان طرف ته هم پکې اشاره ده. د الله کلام دی یو آیات کریمه وي څه په ډېرو خبرو باندې مشتمل وي چې هره یوه خبره په ضمن کې یو ځان لا او ځانګړی تفصیل لري. خو زه به دا ووایم چې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي په دې آیات کریمه کې او تربیت هم د اصحابه کرامو ته او د اصحابه کرامو سره تر قیامت ورځې پورې انسانانو دپاره یو اهم پیغام هم په دې آیات کریمه کې پروت دی او هغه دا خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمایي: ای زما بندگانو او د دین او د اسلام او د ایمان دعویدارو خلکو، صحابه کرامو د نبی پاک غلامانو، ستاسو په ژوند کې دا څیز درنه ونه شي چې کله دا حکم اصحابه کرامو ته نازل دی نو بیا مونږ او ستاسو کتونکي ټول چې وو دا حکم خو په دواړو سترګو مونږ ته متوجه کیږي او دا مونږ په دواړو سترګو باندې تسلیمو. او هغه حکم دا دی چې ای د الله بندگانو د نبی پاک غلامانو امتیانو، چې کله تاسو ایمان راوړو نو ستاسو د ایمان راوړلو نه احتیاط به دا وي چې په ژوند کې په یو اړخ کې په یو کار کې بم د کافرانو تابعداري نه کوئ، د کافرانو پیروي به نه کوئ. ځکه به کافرانو پیروي او تابعداري نه کوئ چې د کافرانو پیروي کې د انسان دپاره هلاکت پروت دی. وجه دا ده چې د کافر اخري انجام هلاکت دی. مسلمان به د هغه تابعداري وکړي، پیروي وکړي، نو هغه ته هم هلاکت دی چې چا یې پیروي وکړه
هغه تم هلاکت او تباهي ده. دارنګې که چېرې یو انسان د کافر په سوچ او په فکر باندې خپل ژوند تېرول غواړي نو قرآن نه ثابته ده، د احادیثو مبارکو نه ثابته ده چې د کافر آخري انجام چې دی دا تباهي ده. نو چې چا د کافر تابعداري وکړه د هغه دپاره هم تباهي ثابته شوه. نو دې وجې نه الله تبارک وتعالی اصحاب کرامو ته چې په ځمکه باندې پسته پیغمبرانو نه مقدس هستیانو ته اصحاب کرام ویلی شي چې هغه برګزید د هغه د عزتونو د احتراماتو او د شوکتونو د بلندو علمونو او د عملونو خاوندانو ته الله پاک فرمایي چې په ژوند کې په یو ډګر کې په یو ځای کې به هم د کافرانو تابعداري نه کوئ. گویا په دې کې مونږ ته هم دا حکم دی چې ژوند د تېرېدو دپاره مونږ سره د دین اسلام تعلیمات شته. مونږ سره په ژوند تېرولو کې د الله تبارک وتعالی د کلام پاک او د نبی پاک د احادیثو پاکو مونږ سره تعلیمات شته. مونږ له د بل چا د ژوند د طریقو اپناولو یا د هغې د کافرانو د تابعدارۍ او د پیروۍ کولو هیڅ قسمه ضرورت نشته. هغه څه مشران څه قسمه خوږه خبره کوي چې د چا مشران نه وي نو کشران د بل مشرانو په لار لاړ شي، خو چې چا دپاره خپل مشران وي د نورو مشرانو په لار باندې تګ نه دی پکار. دا د مشران یو ژوره خبره. دا د مونږ ستاسو دپاره هم دا ده چې د مونږ په د روټۍ خوړلو نه واخله تر اوده کېدو پورې او تر اوده کېدو نه واخله تر سهار راویښېدو پورې او د سهار راویښېدو نه واخله تر بزنس پورې او د بزنس نه واخله تر دنیا کې په ژوند په هر ډګر کې مونږ ته اسلام یو ځایچه ښودلې ده، یو تعلیمات یې مونږ له راکړي چې مونږ ته د بل لیډر ضرورت نشته، مونږ ته د بل چا د تعلیماتو ضرورت نشته، مونږ ته د بل چا د رهنمایۍ ضرورت نشته. که رهنما دی د مونږ ستاسو دپاره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د هر چا نه بلند رهنما دی چې غیر هم د هغې رهنمایي مني. که چا سره تعلیمات دي مونږ سره د قرآن او د حدیث تعلیمات دي چې هر چا نه بلند دي چې اغیار هم د دغې تعلیماتو قایل دي. غرض دا نو رب ذوالجلال فرمایي چې ای صحابه کرامو تاسو به د کافرانو تابعداري نه کوئ. نو هغې چې نه کوي هغې ته دا حکم دی. نو بیا موږ هم دوستانو په کار دی چې په کافرانو په رنګ کې نه د اسلام او د ایمان په رنګ کې رنګ کېدل پکار دي. تیر په تیره دوستانو دغه آیات مبارک چې کومه موږ اخري حصې ته وګورو نو په دغه اخري حصه کې دوه خبرې موجود دي چې هغه هم په لنډو الفاظو کې عرض کول غواړم. او هغه دا رب ذوالجلال فرمایي چې که چېرې تاسو کافرانو تابعداري وکړه نو کافرانو په لار باندې روانېدل او کافران تاسو په خپله لار باندې روانوي د دې دا مقصد نه دی چې دا کافران دا غواړي چې د موږ په لار باندې روان شي. هغوی مقصد دا دی چې دوی د دین اسلام نه واپس واوړي. هغوی مقصد دا دی چې د مسلمان لکه څنګه یو د ستاسو پوهې دپاره بلا تشبیه و تمثیل یو مثال عرض کومه لکه مثلا د چا نه یو څاروی تښتېدلی یو اس تښتېدلی یو بل څاروی تښتېدلی نو د هغې راګیرولو دپاره موږ څه کوو هغه ته واښه نیسو یا جولۍ کې ورته واښه دانې مانې واچوو وغیره وغیره یا مارغه چا نه تښتېدلی لاس کې ورته یا په څه کې ورته دانې ونیسي چې دا کس موږ راګیر کړو. نو دارنګې کافران به موږ ته دانې اچوي کله به د پیسو په صورت کې کله انجیوز په صورت کې کله به فلاحي کارونو په صورت کې کله به د همدردۍ په صورت کې کله مالی تعاون په صورت کې دانې به موږ ته اچوي. قرآن فرمایي چې د هغې مقصد دا دی چې تاسو د هغوی په لار باندې روان شئ د هغوی نه لږ ډېر متاثره شئ. د هغوی مقصد دا چې تاسو خپل دین پرېږدئ او د دوی په دین باندې روان شئ او دوی سره د خپل دین غم نشته د ستا د بېدینۍ غم دی ورسره چې ته بېدینه شې. خدای دې کړي چې په کمه لار باندې روان اوسېږه که کفر منې او که نه منې خدای دې کړي چې سم منې هغه د ستا خپل کار دی خو اسلام مه منه. دا د قرآن کریم د آیات مبارک اخري دوو حصو کې یو دا حصه ده چې رب ذوالجلال فرمایي کافر تابعداري ځکه مه کوه ای زما بندګانو چې هغوی مقصد دا چې تاسو بېدینه کي بېلاره کي او تاسو په خپل کفر باندې راواړئ. او دویم نمبر چې کوم اخري حصه کې دویم نمبر څه ذکر دی رب ذوالجلال د اخري انجام د دغې د کافرانو د پیروۍ او د کافرانو د تابعدارۍ اخیر انجام فرمایي. رب ذوالجلال فرمایي که چېرې چا هم د کافر تابعداري وکړه او د هغه په لار باندې روان شو فتنقلبو خاسرین الله فرمایي چې تاسو به په دنیا کې تاوانیان شئ.
چې چا توان کړی دی توانیان کس او دیوالیا کسان چې کوم دي د هغې نه به تاسو وګرځېږئ. کله ناکله تاوان دوستانو د پیسو وي، کله تاوان د اولاد وي، الله دې نه کړي، او کله تاوان د مال او د روزګار وي، او کله تاوان د جان وي، او کله د مال وي. خو یاد ساتئ د جاني نقصان نه او د مالی نقصان نه ټول نه غټ نقصان د انسان دا دی چې د انسان ایمان نقصان وشي، او د ایمان نقصان دا دی چې کافر په لار باندې څوک روان شي، که هغه ته مال میلاو شو، که هغه ته جان میلاو شو، که هغه ته عزت میلاو شو، که هغه ته شهرت میلاو شو، که په دنیا کې ورته منصب او عهده میلاو شوه، یا ساتې په ځمکې په سر باندې دا انسان د ټولو نه تواني انسان دی، ځکه چې قرآن ورته توانی وایي. مال او دولت به هم د کافر په پیروۍ او تابعدارۍ کې به مال هم راشي، ویزه به هم درته ولګي، نیشنلټي به هم درته ولګي، او څه پیسې به هم درته میلاو شي، څه کور بنګله به هم درته میلاو شي، خو د هغه په لار چې روان شوې قرآن درته بیا هم تواني وایي، ځکه چې د ټول نه غټ توان د مال او د دولت او د جان توان نه دی، ټول نه غټ توان دا د ایمان توان دی. الله پاک د موږ هر قسمه توان او د نقصان نه په امن و امان کې وساتي. غرض دا دوستانو په آیت نمبر 149 کې رب ذوالجلال د صحابه کرامو ته درس ورکوي، د هغې یو قسم ته تربیت کوي، او د هغې په تربیت په پیغام کې مونږ کل عالم ته کل مسلمان ته تربیت ملاویږي، او الله پاک د مونږ ستاسو په دغې پاکو تعلیماتو باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمایي. خبرې پکې زیاتې منځ کې خپلې هم رایادېږي، او د حالاتو تناظر کې څه خبرې هغه هم رایادېږي، خو همدومره زه د دغې آیات کریمه تفسیر کافي ګڼم. بهرحال رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي. راځئ دوستانو دغه آیات مبارکه تفسیر کوو، او بیا بل آیات طرف ته ځو. په لنډو لنډو الفاظو کې رب ذوالجلال خالق کائنات فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو. او وخت ایمان خاوندان څوک وو؟ اصحابه کرامو. هغې ته رب ذوالجلال فرمایي: ان تطیعوا الذین، که چېرې تاسو د کافرانو تابعداري وکړه، ان تطیعوا الذین، که چېرې تاسو تابعداري وکړه د هغه کسانو کفرو چې کافران شوي دي، یردوکم علی اعقابکم، نو تاسو په خپلو شاګانو باندې په خپلو پوندو سره را وګرځئ، په شا باندې په خپلو پوندو باندې واپس کی. مقصد دا چې تاسو کله دین طرف ته لاړئ، دین طرف ته راغئ، نو که چېرې تاسو د کافرانو تابعداري وکړه په خپلو پوندو په شا باندې، انسان چې په شا باندې روان وي پوندې شاته وي، نو الله فرمایي چې تاسو به په خپلو پوندو په شا باندې ځان طرف ته واپس راولي. که چېرې ایمان کې تابعداري وي هم نقصان دی، که چېرې د هغوی د اقوالو تابعداري وي، د هغوی د افعالو تابعداري وي، د هغوی د ژوند د په هر ډګر کې د کمې خبرې تابعداري وي، د کافر مقصد دا دی چې مسلمان راروستو کې. او بیا چونکې دا د احد د جنگ په حوالې سره نازل شوی دی، نو چونکې په احد میدان کې کافرانو تابعداري منافقانو کړې وه، نو منافقانو ته هم دا پیغام دی چې کم په ظاهره باندې کلمه ګو او په زړه کې منافقت او ایمان نو بېدیني وه او لا ایماني وه په هغې کې، نو هغې ته رب ذوالجلال چونکې په زوره نه باندې فرمایي او مسلمان لا تربیت ورکوي چې په هغې کې نصیحت پروت دی، او د کافرانو منافقانو دپاره په هغې کې عبرت پروت دی. بیا الله تبارک تعالی آخر کې فرمایي که چېرې تاسو د کافرانو په نقش قدم روان شوئ، نو نقصان به څه وي؟ فتنقلبوا خاسرین، نو تاسو به توانیان د ځمکې په سر باندې توانیان به تاسو خلک یې. نو اوس زه دا خبره بار بار ذهن له راځي، خو زه به وکړم تفسیر زیات شي، خو الله به فرمایي چې څوک د کافر په لار روان شو هغه توانی شو، او مونږ به دا وایو چې مونږ چې کله د کافر په لار روان شو، مونږ ماډرن شو، نو مونږ بیا د معاشرې معزز افراد جوړ شو. کله زما هیر کټینګ د کافر په شان شي، زما خوراک په ټیبل او په ولاړ او په چمچو باندې شي، او زما ناسته پاسته انداز د مغربي انداز شي، نو مونږ وایو چې اره ډېر مخکې لاړو، ښه ډېر مخکې لاړو، دا زمونږ الفاظ وي. منې به ښه ترقي وکړه، مونږ دې ته ترقي وایو. او بل الفاظ دا استعمالیږي چې پوره ایډوانس شو، ښه د معاشرې نه پوره خبر شو، منې بې پیسې هم ورسره راغلې، نو مونږ داسې لهجه او داسې الفاظ د داسې کس دپاره چې څوک د مغربي تهذیب اپناو کړي، د هغوی په لار باندې روان شي، نو مونږ هغې ته ایډوانس وایو، هغې ته
ترقی یافته وایو، هغې ته مونږ قابل وایو، هغې ته مونږ ترقي وایو. خو قرآني اصطلاح دا ده چې فتنقلبو خاسرین. هغه انسان چې مغربي ممالکو په لار روان شو، هغه انسان توانی شو. صرف پیسہ، مال، دولت، سټایل، هیر کټینګ او جامو لباس یا پینټ شرټ اغوستل دا کامیابي نه ده. چې څه ته مونږ کامیابي و، حقیقي کامیابي دا نه ده. دنیاوي کامیابي په ظاهره باندې ضرور وي، خو حقیقي کامیابي نه ده. حقیقي کامیابي هغه ده چې څوک د الله پاک او د رسول پاک په لار باندې روان شول. مختصر ده الله تبارک فرمایي کافر په لاره څوک ځي فتنقلبو خاسرین. دا خو موقع محل خو د جنگ احد خو لیکن چونکې قرآن کریم ترتیب داسې دی، د هغې تعلیمات داسې چې په هره زمانه کې قرآن کریم آیاتونه فټ راځي. نو رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو چې د کافر تابعداري نه کوئ لکه څنګه منافقانو کړې وه، نو رب ذوالجلال مؤمنانو ته وایي چې انسان چې د چا تابعداري کوي د هغه نه څه لالچ لري، د هغه نه څه امید د نفع فایدې لري. رب العالمین فرمایي پرېږدئ، بلکې بل الله مولاکم، د ستاسو حقیقي مددگار دا رب ذوالجلال دی. رب العالمین حقیقي مددگار دی. د بنده تابعداري د بنده په لار باندې روانېدلو، د بندگانو ته د هغې تعریفونه بیانول تاله به څه درکي؟ حقیقي مولا او خالق او مالک خو رب ذوالجلال دی. تعریف د هغې خالق پکار دی چې بستنو اسمانونه یې ودرولی دي. هغې خالق په تعریفونه پکار دي. ستاینه د هغې خالق پکار ده چې غرونه یې میخونه په ځمکه باندې ټک وهلي دي. د هغې خالق تابعداري پکار ده او د هغې ستاینه پکار ده چې په اوبو کې د اوبو په مخلوقاتو کې د خدای پاخدایي بندگانو ته ښکاري. هغه خالق او د مالک ستاینه پکار ده چې کوم انسان یې په داسې صورت کې پیدا کړی دی چې هغې صورت ته رب ذوالجلال احسن تقویم فرمایلی دي. نو بندگانو په ستاینه او د بندگانو په تابعدارۍ او د بندگانو په لار کې به انسان ته څه میلاو شي؟ د دوکې او د فراډ او د فریب او د قتل او د غارت او د فساد او د خود پسندۍ او د خودي نه به څه میلاو شي؟ که میلاویږي هر څه د خالق او د مالک په تابعدارۍ کې او د خالق او د مالک په ستاینه کې او د خالق او د مالک په چوکټ باندې سر به سجود کېدو باندې هر څه میلاویږي، ځکه چې حقیقي مالک چې دی دا رب ذوالجلال دی. که بندگان د 2-3 روپو مالکان ښکاري، بندگان د 3-4 پلاټونو مالک ښکاري، که چېرې یو کس د یو ملک بادشاه ښکاري، دا ټول د هغې رب محتاج دي چې کوم رب محتاجه ته یې. دا ټول د 2-3 روپو مالکان دي او حقیقي مالک د کل عالم مالک دی، د کل عالم خالق او مالک او رب العالمین رب المشرکین دی. د هغه ستاینه پکار ده چې حقیقي مالک همغه دی. دا مونږ همغه درس دی چې قرآن مونږ ته راکوي. دا زه اکثر دا ګیله اول د ځان نه کوم او بیا د بل نه کوم چې دا د قرآن دغه جملې مونږ زړه ته ولې نه کوزیږي چې حقیقي مالک الله دی، بل چا نه تمه نه ده کول پکار. که تمه کول پکار دي د الله نه پکار دي. که د چا په چوکټ باندې سوالګری ودرېدل پکار دي، د الله پاک په چوکټ باندې سوالګری ودرېدل پکار دي. دا جملې د خالق کائنات دا مونږ زړه ته نه کوزیږي، بس پردي دي مینس کې. که چېرې دا الفاظ د وهو مولاکم بل الله مولاکم دا جملې مونږ زړه ته کوزې شوې، نو شاید چې زمونږ مقدر به لا به شپه وي سبا شوی به نه وي چې مونږ مقدر به بدل شي، او سبا به وي لا شپه شوي به نه وي چې مونږ مقدر به بدلیږي. خو کله چې کله مونږ دا جمله زړه ته کوزه کړو چې بل الله مولاکم، حقیقي مولا مددگار کارساز دا خالق کائنات دی، رب ذوالجلال دی. الله پاک د موږ ستاسو دا جملې زړه ته کوزې کړي، دا ایمان چې کوم درجات دي الله پاک د موږ ستاسو نصیب وفرمایي. وهو خیر الناصرین، او بهتره مددگار رب العالمین فرمایي چې هغه الله چې د ستاسو مددگار دی دا د ټولو نه بهترین مددگار دی. د الله پاک چې کوم مدد دی هغه پکار دی په ژوند کې، او د الله پاک په شان مدد څوک هم نشي کولی. څومره بندگان راجمع شي د خدای پاک د یو کرشمې د مدد په شان دی، کل کائنات د رب ذوالجلال د مدد د کرشمې په شان دی چې وړوکې کرشمه
ښکاره شي هغسې مدد نشي کولی. خو دا څیزونه زړه ته کوزېدل دي جي، او زړه ته هله کله کوزېږي دوستانو، زړه ته هله کوزېږي. زه اکثر په مدرسه کې یا داسې کم ځای کې زما لیکچرې وي، زه اکثر دا خبره کومه چې دا څیزونه مونږ زړه ته ولې نه کوزېږي. دا قرآن مونږ ته بیانوي، مونږ زړه ته ځکه نه کوزېږي. د هغې یو وجه زما د تجزیې مطابق دا ده چې کم څیز بار بار وویلی شي، کم څیز بار بار یاد شي، کم څیز بار بار غوږونو ته راشي، کم څیز بار بار په ژبه راشي، کم څیز بار بار ذهن له سیګنل ورکي، هغه څیز کوزیږي. نو دا قرآن مونږه بار بار نه په ترجمې ویلی دی او نه مونږه د دغې ترجمې تفسیر نه خبر شوي یو. نو دې وجې نه چې کم څیز بار بار وي زړه ته کوزیږي، چې کم کله ناکله وي هغه زړه ته نه کوزیږي، چې کم بار بار وي. په یو لاره باندې چې ته بار بار لاړ شي، چې تا له څوک سترګې مو تړي ته ورځې پې، ړوند چې دی د سترګو نه نابینا چې جومات ته ځي یو ځلې دوه ځلې خپل نوسۍ او زوی بوځي بیا په خپله باندې رواني. ولې بار بار چې کله انسان یو څیز په افعالو کې او اپناو کې هغه زړه ته کوزیږي. دا څیزونه مونږ بار بار وایو نه، بار بار توجه نه ورکوو، نو ځکه دا څیز نه کوزیږي. خو دا حقیقت دی دوستانو چې بل الله مولاکم، رب ذوالجلال صحابه کرامو ته فرمایي د ستاسو مولا، د ستاسو حقیقي مددگار، د ستاسو حقیقي کارساز د رب ذوالجلال دی. الله پاک د موږ ستاسو درجات د ایمان په زړه کې او په ایمان کې نصیب فرمایي. دوستانو خبرې تر ډېرې زیاتې وړې دمې طرف ته ځو، دمې نه بعد دوباره ځو مزید آیاتونو تفسیر او ترجمه ذکر کوو. نو ځل بیا هرکلې او سړي مشي وایو. دوستانو خبرې ترې خو زیات دي، خو را به شو د جنگ احد چې کومه مرحله په مخکې آیاتونو کې د قرآن کریم کې ذکر ده، او هغه دا چې رب ذوالجلال خالق کائنات اصحابه کرامو ته څه د جنگ احد حواله هم ذکر کوي بندگانو ته. چې دوستانو اصل کې ما تیر ځلم خبره کړې وه چې کله د مسلمانانو او د کافرانو مقابله شوه په جنگ احد کې، په میدان احد کې، نو خو یو خراب شکست کافر ته ملاو شو. خو لیکن یاد ساتئ چې کله 50 کسان د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په نگرانۍ کې کم تیرانداز نبی پاک صلی الله علیه وسلم په هغه غونډۍ باندې او د غره په هغه چوټي باندې نبی پاک مقرر کړی وه چې د هغې مشر او سردار عبدالله ابن جبیر صاحب رضی الله تعالی عنه، نو هغه په نگرانۍ کې تیرانداز، داسې تیرانداز چې بالکل په تندي باندې نقشه ولګوي، نو بیا به د کوپړۍ نه بهر به د هغې کافر غشی وتو، داسې تیرانداز یې هلته ودرولي وو. خو نبي پاک ورته دا فرمایلي وو چې ای اصحابه کرامو څو پورې ما درته حکم ثاني نه وي کړی، ما درته دویم اډر نه وي کړی. اولنی اډر دا چې هلته لاړ شئ، دویم اډر به دا وي چې راوس راکوز شئ. چې د راکوزېدو اډر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه ملاو شوی، تاسو به راځئ نه، بس دا حکم ملاو شو. اصحابه کرامو د 500 کسانو دسته، 500 کسانو گروه فوج لاړو هغې غره په غونډۍ باندې ودرېدو. چې کله یو سخت شکست ملاو شو کافرانو ته او مخکې لاړل، نو مخکې کافران ډېر په بوره حالت باندې وو او ډېر د زخمونو او د مرګونو او د مالی غنیمت د هلاکت په صورت کې ډېر دردېدلي، سروهلي بروهلي واپس روان شول. چې کله واپس روان شول، نو چې څوک هلته تللي وي نو هغې ته به لږه ډېره نقشه اندازه به ورته لګي. خو بهرحال چې کله دوی لاړل او دوی پناه شول، نو میدان احد د مال غنیمت نه ډک و. اصحابه کرام چونکې پته ورته ولګېده چې هغوی لاړل، کافران ته شکست ملاو شو، مالی غنیمت نه دغه میدان د احد ډک دی، هغوی په راجمع کېدو باندې شول. چونکې پرېښودی خو شول نه، د الله پاک طرف نه حکم دا دی مالی غنیمت به د مجاهدینو وي. چې کله جمع کېدو طرف ته شروع شول، نو خالد بن ولید چې وروستو مسلمان شو رضی الله تعالی عنه، هغه وخت کې کافر و. دارنګې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت کې کافر و، هغوی دا وی چې راځئ داسې لګورو که دوباره د حملې چانس جوړېدو، مونږ خو دا وي چې جنگ بدر والا بدله به ترې نه اخلو، هغه په جنگ بدر کې میرات کو او دلته هم ټوکړې ټوکړې کو.
راځي په دا وروستو مقابله کې دوی به غافله وي او که حملې چانس جوړېدو حمله وکړو. چې کله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه دارنګې نور مشرانو مشوره وکړه نو دوی مشوره دا وکړه چې دا کم طرف ته په کم ځای کې تیرانداز نبی پاک ودرولی و د 50 کسان دې طرف ته ورته ویل چې لاړ شي وګورئ که دلته مسلمانان ناست وي خو بیا د حملې چانس نه جوړیږي ځکه چې په میدان باندې ورځو بیا هم ټوکړې کوي او که چېرې په شا باندې ورځو په هغې غونډۍ باندې ور واوړو نو موږ به د بره نه موږ په هغوی باندې تیراندازي وکړو. هغوی چې لاندې مالي غنیمت راټولوي تلوارونه هم ایښودي دي صحابه کرامو زغرې هم ویستې دي ایښودي دي تیرونه هم ایښودي دي غشې هم ایښودي دي نو بره نه موږ تیراندازي به وکړو نو بره نه به یې لاندې راګیر کړو. او دا خو طریقه هم دا ده چې کله کافرانو جایزه واخیسته زه به مختصر وایم چې کوم تاریخ دی سیرت دی د هغې جمله مختصر جملې راخلم چې کله دوی جایزه واخیسته نو چې وکتل نو دلته چې کوم 50 صحابه کرامو دوی په خپل منځ کې دا بحث مباحثه راغلې وه چې آیا مونږ ته پاتې کېدل پکار دي او که نه مال غنیمت صحابه کرام راټولوي مونږ به هم ورکوز شو ورته مونږ به هم ورسره راټول کړو وروسته ورته مونږ ته حصې میلاویږي. څه کسانو دا خبره وکړه د عبدالله بن جبیر صاحب سره 2 یا 3 یا 4 کسانو دا خبره وکړه چې مونږ نه کوزیږو. نبی پاک فرمایلی چې دویم حکم ما نوي کړی راکوزیږئ به نه او نبی پاک حکم خو له راغلی نه دی لہذا مونږ نه کوزیږو. باقي چې کوم 50 کې 48 کسان یا 46 کسانو هغوی وی چې اوس خو هسې مونږ ګټلی کافران تللی دي سر په دیری دي نو لہذا مونږ به لاندې راکوشو او الله رسول فرمایل هم دې دپاره چې حالات برابر شي بس بیا راکوزیږي نو هسې نبي پاک به اوس راته فرمایي چې راکوشئ نو هغه نښه دا چې بس مونږ به اول نه ورشو. عبدالله بن جبیر صاحب یا یو صحابي یا مختلف روایت دي 2-3 صحابه کرام نور هم وو هغوی چې مونږ نه ځو هغه 46 47 48 کسان راکوش شول او هغه 2-3 کسان هلته په غونډۍ باندې ودرېدل چې کافرانو جایزه واخیسته چې دا 50 کسان کوز شوي دي موږ باندې په شا باندې حمله کول موږ ته ډېر اسان دي د بره نه غیشې ویستل اسان وي چې تا ته لاندې کس ګیر وي ته د بره مخه یې نو هغه اسان دی دا خو بداحت سره تعلق ساتي نو لہذا چې کله بره وکتل نو کسان صحابه کرام کوز شوي وو په منډه منډه چې کوم پیغام رسا ورغی چې دلته خو څوک نشته راځئ دې مخه حمله کوو واپس حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په همدې ځای باندې د یو دسته راوسته او د کافرانو والا تیراندازو والا او دلته چې کوم صحابه کرام 2 یا 3 یا 4 صحابه کرام وو هغه شهیدان کړل هغه صحابه کرام شهیدان کړل ځکه چې د ډیرو د لږو سره نه کېږي هغه شهیدان شول او بره طرف نه اصحابه کرام باندې تیراندازي شروع کړه چې اصحابه کرامو ته پته ولګېده چې موږ خو تلوار هم پروت دی مقابلې موډ کې نه یو موږ خو زغر هم ویستې ده موږ خو چې کوم غشي دي کم کمانونه دي هغه خو موږ دې موډ کې نه یو مقابلې او د دفاع لہذا اصحابه کرامو په دې وخت کې تر بهتر شول او یو بل طرف ته وتښتېدل نو څه تیراندازي شروع شوه او څه هغوی په یو غر باندې د بره طرف نه راغروال او په اصحابه کرامو باندې حمله وکړه چې د هغې په مقابله کې د اصحابه کرامو دغې خطا او د دغې غلطۍ په مقابله کې 70 اصحابه کرام شهیدان شول او په ګڼ شمېر تعداد کې اصحابه کرام چې دا زخمیان شول اصحابه کرام شهیدان شول 70 اصحابه کرام چې په هغې کې حضرت سید الشهدا اسد الله و اسد رسول الله حضرت سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد کې شهید شو او ورسره دوستانو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ هم شکل مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه هم شهید شو او تر دې پورې چې صحابه کرامو ته په آخر د جنگ احد کې شکست ملاو شو. دوستانو دا ټول تفصیل ما تاسو ته ذکر کو چې په دې کې ما ډېرې زیاتې خبرې پرېښودې خو په لنډه باندې دا رب ذوالجلال خالق کائنات ورته ارشاد فرمایي چې اصحابه کرامو قریبه ده چې هغې خلکو چې کوم مشرکان دي د هغوی په زړونو کې زه روب واچوم د دې د وجې نه چې هغوی مشرکان دي او د هغوی دپاره ټکانه چې ده دا جهنم ده او دا مخکې آیاتونو کې هم رب ذوالجلال خالق کائنات چې دا کم گفتگو ما عرض کا تفسیرونو په رڼا کې تقریبا په همدې کې هم همدې بعضې خبرو ته په آیاتونو مبارکو کې اشاره شوې ده. نو دوستانو دا یو حالت و
چې مسلمانانو باندې رب ذوالجلال یو احسان دا کړی و چې د مسلمانانو روب زیات و په ابتدا کې په کافرانو مشرکانو باندې. او الله فرمایي چې دې وجې نه چې هغه مشرکانو هغې باندې د مسلمانانو روب ما د هغوی په زړونو کې واچولو. خو بیا وروستو د مسلمانانو د خپلو لاسونو د وجې نه بیا چې کومه کمزوري وشوه، کومه خطایي وشوه، رب ذوالجلال د هغې یو قسم ته اخري انجام هغه بد هم ورته وښودل د دې دپاره چې سبا له بیا تیار وي. خو بهرحال اصحابه کرامو نه دا غلطي په آخر کې شوې وه. دوستانو یو خبره به زه عرض کول غواړم د قرآن کریم د آیات چې کوم مخکې آیات راځي دغه آیات چونکې دواړو سره جوړ دی مخکې آیات به هم زه وړاندې کم. خو لیکن یاد ساتئ دوستانو دا خبره چې اصحابه کرامو چې کله حمله شروع کړه نو هغوی له شکست ورکو. اصحابه کرامو د غلط پلیننګ د وجې نه یا د هغې خطایۍ د وجې نه اصحابه کرامو ته نقصان میلاو شو. نو رب ذوالجلال دوی په زړه کې دا خبر راغله چې الله پاک خو موږ سره وعده کړې وه چې ګټه به د ستاسو وي، د اخر کې دا ګټه ولې رانغله؟ د فتح وعده ورسره الله کړې وه. نو اصحابه کرامو په ذهن کې دا خبره تاوېده چې دا خو رب ذوالجلال موږ ته د فتح حکم کړی و، وعده هم د فتح شوې وه، نو د آخر کې خو فتح میلاو نه شو، شکست میلاو شو. رب ذوالجلال نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته دا آیات نازل کو، ورته یې فرمایل چې فتح د ستاسو وه، ما وعده هم د فتح کړې وه او فتح تاسو ته نصیب شوې هم وه. خو لیکن چې کله تاسو نه غلطي وشوه د ستاسو غلطۍ په بنیاد باندې په آخر کې شکست میلاو شو. هغه شکست چې کم تاسو ته میلاو شو د ستاسو غلطیانو د وجې نه میلاو شو. هغه د الله پاک وعده کې څه خبره نشته، د الله پاک وعدې کلم خلاف نه کوي ځکه چې لا یخلف الميعاد. خدای پاک د خپلو وعدو او د خپلو میعادونو کلم خلاف ورزي نه کوي چې الله پاک څه فرمایلی دي همغسې به وي. خو لیکن الله پاک وعده کړې وه د فتح، خو لیکن فتح تاسو ته نصیب شوه، خو په آخر کې د ستاسو دغې غلطۍ او کمزورۍ د وجې نه د ستاسو د خپلو لاسو په خپله باندې شکست خورده شوی او خپله باندې هم شکست وخوړو. نو رب ذوالجلال په دې آیت کریمه کې دا هم فرمایي. او بیا چې کله دغه آیات کریمه اختتام کیږي، رب ذوالجلال څومره عظیم رب دی، څومره د حکمتونو والا کلام نازلی. او بیا آیات کریمه کې که چېرې د انسانانو د وروستو انسانانو ذهن دا راتلی چې اصحابه کرامو نه خو هم غلطي شوې وه، اصحابه کرام هم داسې داسې وو، اصحابه کرامو سره هم په جنگ احد کې دا معاملات راغلي وو. او بیا اصحابه کرامو پسې لعن طعن کوي خدا نخواسته، اصحابه کرامو بیا غلطیانې راوباسي خدا نخواسته، د اصحابه کرامو پسې سپکې سپورې وایي خدا نخواسته، یا د اصحابه کرامو کمزوریانې په تقریرونو په منبرونو بیانوي خدا نخواسته. رب ذوالجلال ته د مخکې د مستقبل چونکې پته وه، علم ورته، الله پاک د دغې ټولو غلطیانو نه بعد آیات کریمه چې کوم اختتام کوي بس د ټولو سوالاتو جوابات الله پاک وکړو او د ټولو انسانانو د سوالاتو جواباتو خولې بندې کړې. رب ذوالجلال فرمایل ولقد عفا عنکم، ای اصحابه کرامو چې څومره هم څه وشول د ټولو د ما طرف نه ټولو ته معافي ده، بس خبره خلاص. اوس که چېرې اصحابه کرامو دا وضاحت زه ځکه عرض کول غواړم چې په تقریرونو په منبرونو باندې بعضې گروهونه او بعضې فرقې څه داسې سپک سپورې الفاظ استعمالوي یا بعضې داسې کم علمه یا کم ظرف والا انسانان داسې دلایل په خپل مونږ عوام الناس بعضې خبرې داسې کول غواړي یا ما خبرې تاسو اورېدلې وي چې اصحابه کرامو نه داسې غلطي وشوه، دا څنګه غلطي شوې وه. نو زه عرض کول غواړم چې قرآن کریم په ایډوانس کې په خپل فضل و کرم باندې د اصحابه کرامو ټولې غلطیانې معاف کړي. غلطیانې به د انسان نه کیږي، خو لیکن معافي ډیګري وله الله پاک ورکړه چې سباله نبی پاک مبارک په غلامانو باندې څوک زبان درازي نه کوي، څوک د الفاظو او د جملو څوک وار نه کوي، څوک د هغوی په ناموس باندې ګوته اوچته نه کي. الله پاک په خپل فضل و کرم ورته وفرمایل چې تاسو ته مې بخښنه در نصیب کړې ده. او علما ځکه لیکي چې ګناه بخښنې دپاره د بندګانو نیک اعمال د انسان ګناهونه معاف کوي یا د انسان بخښنه وغواړي توبه وباسي ګناهونه معاف کوي توبه نیک اعمال. او کله کله داسې وشي چې نه بنده توبه ویستې وي نه بنده چېرته نیک عمل کړی وي،
خو لیکن رب ذوالجلال په خپل فضل و کرم باندې بندگانو ته ګناهونه معاف کوي. ځکه علما د دې آیات په تفسیر کې لیکي چې اصحابه کرامو ته دا حکم نازل شو، اصحابه کرامو له توبه ویستې نه وه د خپلې ګناه نه، چې رب ذوالجلال ورته آیات نازل کړو چې توبه تاسو لا ویستې نه ده، ما د ستاسو د توبې د ویستلو نه وړاندې درته معافي نصیب کړه. ځکه علما فرمایي چې رب ذوالجلال رحم او کرم نوازي دا ده چې بنده کله کله ګناه وکړي، معافي لا غوښتې نه وي چې الله پاک په خپل فضل و کرم ورته بخشش نصیب فرمایي. لکه څنګه په جنگ احد کې په دې مرحله کې خدای پاک اصحابه کرامو ته د خپل طرف نه د توبې د ویستلو نه مخکې بخنه نصیب کړې وه. نو دې وجې نه دوستانو او بیا رب ذوالجلال فرمایي والله ذو فضل علی المؤمنین، او الله په ایماندارو خلکو باندې فضل کوونکی دی. ګورئ دوستانو په دې جمله باندې به دمې طرف ته لاړ شم او ترجمه به دمې نه بعد وکم. الله به فرمایي چې زه په بندگانو مؤمنانو باندې فضل کوونکی یم. هغه وخت کې مؤمنان څوک وو؟ اصحابه کرام. گویا الله پاک پیغام ورکوي چې ای زما بندگانو چرته اصحابه کرامو په دې غلطۍ باندې اصحابه کرام د ایمان نه ونه باسئ، اصحابه کرام باندې چرته ګوتې اوچتې نه کوي. په روی زمین باندې ایمانداره کسان، مضبوط ایمانداره د اصحابه کرام دي، ځکه چې الله ورته ایمانداره خلک ویلی دي. نو چې څوک ایمانداره دي ایمانداره باندې الله فضل کوي. گویا جنگ بدر کې سره د خطا نه معافي ملاو شوه او سره د دې نه چې خطا وشوه رب ذوالجلال په خپلو اصحابه کرام باندې کرم نوازی او فضل نوازی هم وفرمایله. دوستانو دوه آیاتو ترجمه ما پاتې شو او تفسیر ما عرض کو. دمې طرف ته ځو، دمې نه بعد راځو د دغې دواړو آیاتونو ترجمه ستاسو په جناب کې وړاندې کومه. چرته مزې موږ سره اوسئ. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي وایو د دوو آیاتونو 151 او 152 نمبر آیاتونو تفسیر بیان شو. راځئ ترجمې طرف ته ځو چې څه ما وویل نو په دې آیاتونو کریمو کې د مخکې تفسیر طرف ته به تاسو ته ضرور اشاره ملاویږي. رب ذوالجلال فرمایي سنلقي، قریبه ده چې موږ به واچو فی قلوب الذین، په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کافران دي. څه به واچو؟ الله فرمایي الرعب، رعب واچو مونږه. وجه څه ده؟ بما اشرکو بالله، د دې وجې نه چې دوی د الله سره شریک جوړ کړی دی او شریک یې ګڼلی دي بعضې خدایانو بوتان، د هغې د وجې نه. نو دغې خدایانو باندې الله فرمایي چې دوی سره څه دلیل نشته چې دا خدایان دي، بې دلیله خدایان منلي. ځکه الله فرمایي ما لم ینزل به سلطانا، په هغه څیزونه یې خدایان ګڼلي چې هغوی الله نه دی نازل کړی، په هغې باندې څه دلیل. د دوی سره د دغې بوتانو د خدایۍ هیڅ سند نشته، هیڅ دلیل نشته او هغه بې سنده خدایانې د الله سره شریک کړي دي. نو دغې شرک په بنیاد باندې الله پاک د هغې په زړونو کې څه اچولی دی؟ رعب اچولی دی. او کافر خو آخرت کې څه شته نه، ځکه د مرګ نه م یریږي او چې کله مسلمانانو خبر راشي میدان ته راوځي. وجه څه ده؟ مسلمان د دغې دنیا نه بعد هم څه کانسپټ لري چې آخرت کې څه شته که زه مړ شم، ځکه د مرګ نه نه یریږي، ځکه د الله د رسول دپاره قربانیانې د جانونو د مالونو ورکوي. او کافر خو ځکه یریږي چې د هغه په زړه کې روب دا دی چې آخرت کې خو زما څه حصه نشته، دا دنیا ده په دې کې چې زه ژوندی پاتې نشم مړ شم، آخرت خو زما شته نه. ځکه کافر د مرګ نه یریږي او مسلمان به د مرګ نه یریږي. پاتې شو هغه فطرتي یره د مرګ نه چې الله پاک بندګانو کې ایښودې ده، نو هغه فطرتي یره به ضرور د انسان په فطرت کې موجوده وي. ومأواهم النار، او د دغې مشرکانو آخري ټکانه چې دا اور د جهنم دی، الله پاک د موږ وساتي. او دا اور د جهنم ټکانه څنګه ده؟ الله پاک بد بیانوي. تاسو دوستانو سوچ وکړئ چې الله پاک د کوم څیز بد بیانوي هغه به څومره بد وي. الله اکبر. وبئس مثوى الظالمین، والله فرمایي دا ډېره بده ټکانه د ظالمانو ده، د ظالمانو دپاره بده ټکانه ده. نو چې دا الله ورته بده وایي پته نه چې دا به څومره بده وي. الامان الامان، رب العالمین د موږ ستاسو ته امان نصیب کړي. او بیا دوستانو چونکې اصحابه کرامو مخکې آیات کې اصحابه کرامو زړه کې دا ویلي وو چې موږ ته خو فتحه د غلبې د کامیابۍ موږ ته وعده شوې وه، د آخر کې ولې ناکام شو؟ رب ذوالجلال ورته فرمایي ولقد صدقکم الله وعده،
الله پاک په تحقیق سره تاسو سره خپله وعده پوره کړې ده اس په هغه وخت کې تحسونهم باذنه چې په ابتدا د جنگ احد کې تاسو کافران کله قتل کول او تاسو دنیا دنیا کړل، تاسو ټوکړې ټوکړې کړل، تاسو ذلیله ذلیله کړل او تاسو په تخته باندې مجبوره کړل په ابتدا کې. دا په دې وخت کې تاسو سره همدغه وعده الله پوره کا. الله پاک ویلو چې تاسو ته فتح وي، ابتدا کې فتح نصیب شوه، الله وعده پوره شوه. آخر کې شکست، الله فرمایي حتی تر هغه وخته پورې الله په خپله وعده پوره کړه. اذا فشلتم چې کله تاسو بزدلي اختیار کړه، یعنی په زړه کې هغه انسان فطرت کې بزدلي کله نه کله راځي او اصحابه کرام باندې هغه انساني چې کوم فطرت کې کومه د مغلوبیت پروت وي، د بل چا نه یره پرته وي، هغه په غالبه شوه. وتنازعتم فی الامر او تاسو په یو کار کې د الله د رسول په حکم کې اختلاف وکړي. اختلاف یې کم ځای کې کړی، ما تاسو ته وضاحت وکړو چې کله د دوه ډلې شوې. بعض صحابه کرام ویل عبدالله بن جبیر صاحب چې په د غونډۍ باندې مونږ پاتې کیږو، او بعضې کسان وایي چې نه مونږ لاندې مالی غنیمت ته کوزیږو. نو الله فرمایي چې په هغه وخت کې تاسو بزدله شوئ چې کله تاسو په خپل منځ کې اختلاف شروع کړو. ځکه اختلاف د معاشرې دپاره غټ ناسور دی چې هغه وخت کې اختلاف جوړ شو، مسلمان ته نقصان میلاو شو. او اختلاف څه د وجې نه جوړ شو؟ د دغې خبیثې دنیا د وجې نه. ځکه خبیثه ورته وایم چې الله ورته رسول ورته خبیثه ویلي دي، چونکې مال غنیمت ته راکوز شول. اختلاف د دې وجې نه جوړ شو چې دا مال غنیمت او مال غنیمت دنیا ده، هغې ته راکوزېدل. د دې د وجې نه اختلاف جوړ شو. اختلاف د وجې نه شکست مخې ته رالو. 70 اصحابه کرام شهیدان شول. الله وعصیتم من بعد ما اراکم او تاسو وعصیتم من بعد ما اراکم او تاسو د الله د حکم نه مخ وګرځاوه چې کله تاسو ولیدل هغه څه ما تحبون چې کوم څیزونه تاسو خوښوئ، چې کوم څیزونه تاسو خوښوئ هغه هم تاسو ولیدل، نو د الله پاک د حکم نه تاسو مخ وګرځاوه. کم څیز د انسان سره محبت کوي؟ مال سره، دولت سره. الله فرمایي تاسو کله مال غنیمت دولت ولیدو چې تاسو سره مینه ده، نو هغې وخت کې تاسو د الله د رسول نه د حکم نه عدولي وکړه، مخه مو ګرځاوه او دغه ځای م پرېښود او تاسو لاندې راکوز شوئ. خو دا یو مرحله وه چې اصحابه کرامو نه دغې 46 47 48 کسانو نه وشوه. خو لیکن وروستو آیات کې راځي منکم من یرید الدنیا. اوس دوه ډلې شوې، یا دوه کسان پاتې شول، 48 راکوز شول. نو الله فرمایي چې تاسو کې دوه ډلې شوې، بعضې دنیا خوښه کړه ورته میلاو شوه، او د بعضو آخرت خوښ کو هغوی ته شهادت میلاو شو. ځکه چې کله کافران پر راوختل نو دوو د زرګونو چرته کیږي. نو ځکه رب ذوالجلال فرمایي منکم من یریدو، بعضې ستاسو نه هغه څوک چې خوښولی اراده یې وکړه الدنیا د دنیا چې مال غنیمت دی، ومنکم من یرید الاخره او تاسو په دواړو ډلو کې 50 کسانو کې بعضې هغه کسان وایي چې تاسو آخرت خوښولو او شهادت ورته میلاو شو. ثم صرفکم الله، بیا الله مهرباني وکړه. الله مهربان داسې هم کولی شو چې ټول شهیدان شوي وای، خو نه 70 شهیدان شول، بیا هم الله پاک د ستاسو نه لرې کړل. او دغې تفسیر کې ثم صرفکم عنهم، او بیا په دې آیات په تفسیر کې علما کرام مختلف قسمه تقریرونه، مختلف قسمه تفسیرونه لیکلي چې دا الله پاک د چا نه څه شی لرې کو، دا چا څوک دي او دا شی چې کم لرې شو دا څه شی و. په دې کې مختلف تفسیرونه دي، خو الله پاک یو تفسیر دام دی ثم صرفکم، بیا الله پاک تاسو نه لرې کو صرفکم د ستاسو نه عنهم د دوی نه، یعنی د ستاسو نه غلبه لرې کړه او غلبه کافر ته میلاو شوه. او دا څه وجې دپاره چې غلبه مسلمان د لاس نه لاړه، کافر ته الله پاک ورکړه. چې یو تقریر و تفسیر دغه آیات دا بیانېږي، الله فرمایي لیبتلیا، د دې دپاره چې تاسو امتحان کې واچوي، کوم تاسو په امتحان کې واچوي. خو لیکن هغې هر څه باوجود رب العالمین فرمایي ولقد عفا عنکم، سره د هر څه نه په تحقیق سره ولقد، او علما که چېرې بعضې ناس وي نو یو وقد وي یو ولقد وي، او یو عفا عنکم وي یو ولقد عفا عنکم وي، نو په دې په معناګانو کې څه ډېر غټ فرق دی. خو الله فرمایي چې ولقد، دا یې ونه فرمایي چې وعفا عنکم دا نه، دا یې ونه فرمایي چې وقد عفا عنکم دام نه، بلکې الله فرمایل ولقد عفا عنکم، په تحقیق سره خامخا الله پاک تاسو ته معافي نصیب کړه.
اصحابه کرامو ته غلطي وشوه په تحقیق سره خامخا الله پاک تاسو ته معافي نصیب کړه گویا پیغام کل امت له ورکړو تر قیامت ورځې پورې چې اصحابه زما بندگانو اصحابه کرامو نه که چېرې جنګ احد کې څه کمی زیاتی شوی دا ځان له د جمعې تقریر جوړ نه کې چېرته په منبر باندې دا کمزوریانې بیان نه کې دا چېرته د خپل تقریر هدف جوړ نه کې چېرته اصحابه کرامو په ناموس باندې توره ګوته را نه کاږي چېرته د جملو وار په اصحابه کرامو باندې ونه کې رب ذوالجلال قرآن کریم کې 100% کلیر کړه چې ولقد عفا عنکم په تحقیق سره خامخا الله پاک تاسو ته بخنه نصیب کړه بخنې لا غوښتې نه وه توبه لا کړې نه وه اصحابه کرام مفسرین فرمایي چې الله پاک ورته بخنه نصیب وفرمایله دا د رب ذوالجلال مهرباني وه او مهرباني ولې د رب ذوالجلال مهرباني کوله مال او جان هر څه په دغه میدان احد کې راوتي وو د الله د دین قربانیانو دپاره نو رب ذوالجلال په ټولو خبرو کې حکمتونه یو بیا مزید رب ذوالجلال فرمایي والله ذو فضل الله پاک د فضل خاوند دی په چا باندې علی المؤمنین په ایماندارو باندې الله پاک ایماندارو باندې فضل کوي نو که چېرې بغیر د توبې ویستلو نه وړاندې الله پاک بخښنه کړې وي دا د رب ذوالجلال هغه فضل دی چې په مؤمنانو باندې کړې ده نو گویا صحابه کرام کامل مؤمنان دي لکه څرنګه صورت انفال کې رب ذوالجلال فرمایي اولئک هم المؤمنون حقا په تحقیق سره دا مؤمنان دا اصحابه کرام مؤمنان دي په حق سره حقیقي مؤمنان د اصحابه کرام دي ځکه بار بار په دې باندې زور ورکومه چې چېرته یاد ساتئ دوستانو د پاکو اصحابه کرامو په شان کې چېرته جمله استعمال نه کوي د هغوی د خپو د قدمونو خاورو ته مونږ نشو رسېدی د هغوی د شپې د خوب او زمونږ د ټوله شپه عبادت د هغوی د شپې د هغه خوب چې په یو اړخ باندې واوړي هغې خوب ته مونږ عبادتونه نشي رسېدی ځکه نبي پاک صلی الله وسلم فرمایي چې زه ستاسو صدقه د غایب وروسته مسلمانانو صدقه د احد په مقدار باندې یو کس وکړي او زما صحابي د یو کجوري په مقدار باندې صدقه وکړي نبي پاک فرمایي وروستني ایماندارو صدقه د احد په مقدار د ما د اصحابه کرامو د کجوري صدقې ته نشي را رسېدی ځکه چې هغه چې کومې هستیانې دي د هغوی په شان کې دوستانو کلم درنه زبان درازي ونشي نه په لا علمۍ کې نه په کم علمۍ کې او نه په جهالت کې او نه په زور او قصد او په ارادې باندې د دغې پاکې هستیانو کله هم چې تاسو چېرته د هغوی په شان کې ګستاخي ونه کوي زموږ دپاره ټول اصحابه کرام د سر تاجونه د سترګو تور او د زړه ټکور دي رضی الله عنهم ورضوا عنهم رضی الله تعالی عنهم ورته الله پاک فرمایلی دي بهرحال دوستانو دا بل آیات 153 نمبر آیات طرف ته هم راشم رکوع خو مشکل ده چې ختم شي خو دې آیات مبارک زه به تفصیل بیان کړم او په لنډو الفاظو کې به بیان کړم او هغه دا دوستانو چې کله حمله وشوه میدان جنگ کې غنیمت راټولېدو اصحابه کرام څوک یو طرف ته منډه څوک بل طرف ته منډه فطرتي تقاضې مطابق نو په دې دوران کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اصحابه کرامو ته آواز وکړو ای یا عباد الله ای د الله بندگانو واپس شئ ای د الله بندگانو چېرته ځئ واپس شئ چونکې اصحابه کرام تر بهتر شول یو طرف ته بل طرف ته لاړل رالل نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته اوازونه کول نبی پاک صلی الله علیه وسلم په غونډۍ باندې ختو جنگ احد میدان کې چې کوم غر د نبی پاک سره محبت کوي نو په دې دوران کې هغې مبارکو به آواز کولو او اصحابه کرامو چې واپس راشي چونکې یو مرحله داسې وه په دغه جهاد د احد کې چې کله مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید شو نو هغې وخت کې شیطان یو چغه وویسته چې قتل محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو نو دې د وجې نه دوستانو چونکې دا آیات کریمه کې تفصیل زیات دی که ستاسو خوښه وي دوستانو دې آیات طرف ته به انشاءالله العزیز روان ترجمې 152 نمبر آیات پورې مونږه ترجمه او تفسیر بیان کو او انشاءالله 153 نمبر آیات چې کوم دی په دې کې لږ مختصر وضاحت به تاسو ته وکړم مزید وضاحت پکې ډېر زیات دی زه غواړم چې دا به بل درس کې مونږ ووایو انشاءالله العزیز دوستانو الله کریم د مونږ ستاسو د شهدای احد د شهادتونو په توفیل باندې مرګ د شهادت را نصیب فرمایي رب کریمه خپل مرګ باندې مونږ مه مړ کې رب کریمه مونږ له مرګ د شهادت را نصیب فرمایي او بیا په قیامت کې د شهدای بدر او د شهدای احد په صفونو کې مونږ ودرېدل نصیب فرمایي او رب ذوالجلال د شهدای احد
شهدای بدر تذکره وشوه. الله کریم د هغوی روحونه موږ نه په دې تفسیر او ترجمه باندې خوشحاله کړي. کوم ثوابونه په دې ترجمه او درس باندې موږ ته ملاو دي الله کریم د هغوی روحونو ته پوره ورسولی کړي. انشاءالله دوستانو د پیر په ورځ باندې یو ځل بیا پروګرام کې حاضر کوو. هغې وخته پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.